अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा व इन खिफ्तुम ऐलतन फसौफ युग़नीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही इन शाअ इन्नल्लाह अलीमुन हकीम। क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल आखिर वला युहर्रिमून मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनून दीनल हक़ मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन व हुम सागिरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मा इज़्ज़तमंद हाज़िरीन, द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहत द अल्लाह खुशनुदी पदे के दा चे द इंसान हर यौ अमल खालिस वी कागा इबादत वी पागे इबादत की इखलास वी कहागा मामलात वी अगा मामलात के हम दाग खुलूस वी और पहागे के अके दो के गबन कोट मिलावट वग़ैरह दासे ख़बरें शामिल नवी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई चितासो ख़ास कर ज़मान वयरेगे और ज़मा इबादत कवई। ज़मासरा पा इबादत की ज़मासरा पहेस किस्म ला सिफ़तुन के बल मखलूक म शामिल वई खालिस ज़मा इबादत कवई। देमा दावई चितासो द दे मुशरिकीन उसरा द दे मुल्हिदीन उसरा द अल्लाह द दुश्मनान उसरा
قتال کوي ولی چې دا ستاسو هم دشمنان دي او ستاسو د رب هم دشمنان دي. او په هغې باندې هیڅ قسم لا صرفه مکوي، د هغې سره هیڅ قسم لا نرمي او د شفقت سلوک مکوي د دین په معاملاتو کې. الله رب العزت فرمایي چې هغه کسان نصرتاسو جهاد وکي، جنگ وکي چې دې سلورو خبرونه یو خبره هم پاغي کی نوي. اولنې دا چې دیو په الله ایمان نه راوړي، دویمه دا چې په ورځ د آخرت باندې د دیو ایمان نوي، درېمه دا چې کوم څه الله حرام ګرځولي او د الله رسول ورته حرام ویلي دي هغې ته حرام نه وایي، لکه سود شو، زنا شولا، شراب شو، جواری شولا وغیرہ وغیرہ. دا څیزونه چې الله او د الله رسول هغې حرام ګرځولي دي، د هغې په حق کې د هغې په باره کې الله ډېر سخت وعید را لګلې دی. دیو هغه څیزونه ټول حلال ګڼي، جایز ګڼي او په هغې باندې همدغه رنګې عمل کوي. څلورم ولا یدینون دین الحق، دیو هغه حق دین چې کوم دی هغه نه اختیاروي او دغه حق دین پیروي نه کوي او د هغې تابعداري نه کوي. دا څلور خبرې الله رب العزت په دې آیات کریمه کې موږ ته بیان کړې. نو د دیو سره تاسو جهاد وکئ، د دیو سره جنگ وکئ، قتال وکئ، قتال او دومره پورې تاسو دیو مجبوره کوي چې دیو جزیه ورکولو ته، ټیکس ورکولو ته جوړ شي او راشي تاسو سره او په خپل لاس باندې هغه ټیکس او هغه جزیه راوړي او تاسو ته حواله کړي. لیکن منګه چې دا نن سبا په هر خطه د ځمکه باندې چې مسلمان دی ډېر زبون حال دی، ډېر ډرپوک دی، ډېر په هغه باندې قسم قسم حوادث راځي او په مصیبتونو کې غیر دی. دا ولی چې موږ د الله جل شانه دې حکم باندې عمل نه دی کړی. اوس دویمه خبره دا چې عمل کول یو د عوامو دپاره دي، یو دغه وخت دغه بادشاه خلیفه حکمران چې کوم دی د هغه دپاره. اوس که یو گمراهي یو خبره په عوامو کې رایج وي کوي هم پټ په پټه باندې کوي یا هر څنګه چې وي، لیکن د سرکار د طرف نه په هغې باندې څه دغه نه وي، اجازت نه وي، نو هغه دومره نشي عامېدلی، هغه دومره زیات اثر نشي کولی. مطلب دا چې د حکومت د طرف نه په یو خبره پابندي وي چې دا کار به نه کېږي، د دې خبرې نه به ځان ساتئ. قوامو کې اکا دکا داسې پیښ شي چې هغه ګناه کوي او د هغې مرتکب جوړ شي پټ په پټه باندې، نو د هغې څه حیثیت نشته، په هغې باندې څه دومره اثر نه غورځېږي، هغه خبره دومره نشي عامېدلی او شایع کېدلی.
लका ابن دینار رحمت الله علیه یو واقعه ذکر کړي چې داغه په دور کې د یو زین یو مجوسی راغی هغه مجوسی چې د خار تراغه نو د خپل مجوسیت پرچار شروع کو داغه تبلیغ او دعوت خلق تا شروع کو لیکن حضرت دینار رحمت الله علیه خو خپل دین باندې خو مضبوط او داغه خلق ته باغم نصیحت کاو چې دا سړی ناروا ده دا ناجایز ده دا غلطه ده دا په غلطه ده دا د الله سره سرکشی ته جوړ شوی دی د دسرا تاسو چې چرته نږدې نشئ بهرحال هغه مجوسی ډېر وخت په عوامو کې خپل دعوت او تبلیغ چلولو لیکن عمر اثر هغه پیدا نکو د هغې د پاره نه دغه وخت چې کوم بادشاه هغې ته ځان ورسولو هغه په دې خبره پوه و ځکه چې دا یو قاعده قانون دی په یو جنگ کې چې کله کمانډر نه تښتېدلی نو که نور فوجیان وتښتي نو هغې ته شکست نشي ویلی ترڅو چې هغه کمانډر د جنگ هغه سپهسالار چې وي هغه نه تښتېدلی او کله چې هغه وتښتېده نو که فوجیان وي هم نو هغې ته شکست وایي بس دا شکست خورده دی نو دغه رنګې هغه مجوسی داسې یو حکمت اختیار کو چې لاړ ځان باچا ته په یو څه ذریعه طریقه ورسولو او کوشش دا کولو چې زه دا بادشاه زه خپل همنوا جوړ کم د دا په ذهن کې د دا په زړه کې زه د خپل دین هغه خوبه واچوما دته تعریف بیان کما او دته دعوت ورکما چې د زما سره پدې کې شامل شي نو کله چې دا عقیدتن زما سره شامل شو نو د عوام بخامخه دیکا دیکی د تبګوري چیرې د موږ بادشاہ دا کار کوي نو تاسو هم وکړئ د موږ بادشاہ په دې طرف روان دي تاسو هم روان شئ نو په دې خاطر باندې با زما دا کم مهنت چې ده په دې کې و ماته ډېر اسانی پیدا شي دومره زیات مهنت کول به بیا ماته نوي د بادشاہ پس تبګوري خلق او هغه سبق کوي نو حضرت دینار رحمت الله علیه مخ کې خداغه په پرچار باندې داغه په دعوت باندې خفه وو خو دومره نو کله چې د باچا ته رسایي وکړه نو بیا دینار رحمت الله علیه باندې نشپا تیریږي نو ورځ ډېر سخت غم او درد دې په لکه پیدا شو چې دا د مخنیوي په څه طریقه وکړي شي د هم باچا ته لاړو ځان ورسولو ورته وایي چې ورته وایي چې باچا دا سړی چې کوم ستا خوا کې ناست دی او تا ته د کومې خبرې دعوت درکوي او تبلیغ درته کوي دا ناروا دی دا غلط دی دا کافر دی دا د الله دشمن دی د ده مه منه د ده چې دعوت قبول نه کړي د ده تبلیغ نه چې ته متاثره نشي د ده د نصیحت نه چې ته اثر وانخلي هغه و چې نه هغه بل مجوسی هم ناست دی هغه ورته وایي چې بادشاه دا زما سره د دا دلایل پیش کی زما سره د په دلایلو خبره وکي زما دین ډېر صحیح دی زه په هغې کې ښه مضبوطي ما
او ډېر خزما طریقه هغه ورته وایي چې خاده دی به څنګه کیږي او هغه به داسې کیږي چې ستاسو د دوانو مقابله وي تاسو به مقابله کوئ یا مقابله به پسې ها په دې ټیم کې حضرت دینار رحمت الله علیه دا غنه تپوس کوي مجوسی نه چې تاسو د دې ور عبادت کوئ دا ولي کوئ تاسو د دې ور عبادت ولي کوئ ناغه ورته جواب کوي د دې لپاره چې دا زمونږه دغه شي دا زیر احسان وي او منګه د دې عبادت کوو چې دا زمونږ ناراضي شي خوشاله شي نو زمونږه با الته بیان نسیږي په قیامت کې وای بچره دغه زما دومره کال عبادت کړي ده ما ته سجدي لګولې دي زده څنګه وسوي زما ناغه ورته وای چې ها دارته وایا تاسو کال عبادت کو وای چې او یا کالا د ور عبادت ما وکو او یا کالا دوی ها تا خو په یا کالو کې بتا خ کافی دا ستاسرا دوست جوړ شوی وي ورو او ستا ډېر خیال او لحاظ ساتي ستاس یعنی ستاسر به محبت ساتي نو پکار دا چې وس تا نسیږي او چې بالکل زما سره خو پورا مانوس شوه دی زما سره ډېر زیات دغه شي پیدا شوه دی بیا هغه مجوسی د حضرت دینار رحمت الله علیه نه تپوس کوي چې تا د الله ته چې وای چې زما الله دې زدا غ عبادت کوم تاسو کله عبادت کړل هغه ته شپه تا بیا کله مام کړل وای خاوي ته ولي کې ته د الله د عبادت ولي کې وای د دې لپاره کوم چې زدا غ باندې ما هغه پیدا کړې ما د عبادت د پاره نه چې الله راضي کما او الله ز خوشاله کما او ما ته د قیامت په ورځ باندې چې کوم نعمتونه د مؤمن د پاره نه الله مقرر کړی زدا غي مستحق او ګرځي کومه وقماتي ملا شي او مال عذاب را نکی مال سزا را نکی زره دې د پاره نه د الله عبادت کو وای خا چې تا دومره کال عبادت کړل خو الله به بیا خامخاستا ډېر زیات خیال ساتي چې تا غراضي کړي به می دومره نو ته په کار د چې تعالی بیا سزا نشي درکول نه درکوي چې بالکل وای خا زما استا مقابله بکیږي پس شي باندې بکیږي چې د کم ستا عبادت کې چې هغه دا ور ده دی ورته بتلا سم دنه کې او زبام دنه کوما دی ورته بتام دنه کې لاس او زبام دنه کوما کشریستا خپل دین کې درست او صحیح نو دا ور چې تا د دې ویا کال عبادت کړي دي نو دا ور وستا لاس نسوځوي او روغ صحیح سالم بعد لا سره وباسي او کچري استاد دین صحیح نوي باطل وي حق نوي نو بیا بدا ور اسه پالتو بتا دیتا سجدي لګولي او دا سر به خپل د لرا چولې د زمکلا ابستالا سيزي بادشاہ ورته دا فیصله ورکړه چې خاف فلانه ورځ بتا سو دوانه راځي او دا غي سره با دا غي له تنظیم مخکې نه د ور کړل ور خغن ور بل کړي دی ورته وایي چې راځي حضرت دینار رحمت الله علیه هغه مجوسی ته وایي چې لاس وردن کوا هغه وایي ته تام دن کوا چې څنګه دینار رحمت الله علیه لاس وردن کی اق شانتی هغه مجوسی هم لاس دن کی ورتا مجوسی وایي چې ها ګور زمد دې اختر غپور ټول لاس دن کوما غده ها لاس چراواس روغ موټ نسوه نه خو نه بد دغه رنګي د دینار رحمت الله علیه
لاس هم روغ راوځي د ورنا په دې کې هغه بیا وی لاس دنه کا بیا دنه کی بیا مکه شانتی نه دینار رحمت الله علی شکست خورده شو او نه مجوسی دینار رحمت الله علیه چې څنګه کور ته لاړو شپه شوله او داسې وکړو راپاڅېد او جاړي چې الله زه په دې پوه یم چې د دې مجوسي دین باطل دی دا ناروا دی ناجایز دی زستا یو غریب یو عاجز مسکین بنده ما چې زستا نو مخلم ستا عبادت کوم او تا ته د خپل تندې په سجده ږدم زه په دې پویم چې زستا عبادت کوونکی ما او ستا یو بنده ما د دې له خاطره زما دا لاس تا ونسوځو ځکه چې دا اور ستا مخلوق دی او ستا د حکم تابع دی لیکن په دې حیرانتیا ده چې دا مجوسی ولې ونسو د لاس ولې ونسو دا خو باطل دین کې دی په ناروا دین کې دی په ناحق دی دی ولې بچ شو او جړا کوي بیا په دې جړا کې دی ودشو الله جل شانه وتخوب کې حاضر شو او ورته وایي چې دینار ولې خفه هغه ورته وایي چې خفه په دې ما دا ټوله خبره الله جل شانه ته وکړه وای دا د مجوسی دا لاس چې ما ونسو دا ستا د وجه نه ونسو داغه دا لاس چې ما ونسو دا ستا د لاس د وجه نه چې ستا لاس دن داغه سره اټیچ دی ستا لاس داغه سره یو ځای دی نه د ستا د لاس د خاطر نه داغه لاس مانه دسه د دې واځه لاس وردن نه کی چې د ته پته ولګي چې د سیرو سو پخې دا دی واځه لاس وردن نه نو دغه رنګه بلا نیټه او ټیمه خودلې و چاغې لراله نو مجوسی خو پویو هغه ته خو پته وا چې دا ور زما سره لحاظ نه کوي دا ما سيزي نو هغه ته و چې تلاس مخ کې دنه کا زبدن ورستو دنه کوم چې نه ته دنه کا بهرحال هغه چې زما استا مقابله و پدې کیږي چې یو ځل بتلاس دنه کې او بل ځل لاس دنه کوم دی ورته هغه مجوسی هغه اسه نشو کوله هغه ته پته وا هغه ته دا پته وا چې دا د کرامات دي دا د لاس برکت ده چې الله د خیال ساتي او د لاس د خاطر نه زما د لاس خیال او ساتل شو چې هغه ونسو زولې شو نو دغه رنګه کما خبره چې د سربرای مملکت د ملک د سربرات په حکم سره شروع شي او هغه د هغه حکم ورکی د هغه اډر وکي نو عوام بیا خامخا د هغه تابع منون کی جوړ شي الله رب العزت فرمایي چې دا مشرکان دا یهود او نصارا دا مجوسیان دا نجس دي دا پلیت دي دا حرم په خوا کې مپریدي د حرم خواته چې چرته پرې نه دوي دا چې نږدې نشي دیتا او تاسو د کجریږي چې موږ به تنگ دست شو موږ به غریبان شو
او د دیو نه خو موږ له ډېر غټ مال دولت راځي زموږ سره لاس امداد کوي موږ له غوړي رالیږي موږ له وچ شوده رالیږي موږ له دا کوي موږ له ویکسین رالیږي دا شی کوي دا شی کوي دا شی د دې نه یریږي تاسو د دې خبرې نه یریږئ او دا ټول هر څه خدای الله په اختیار کې دي داغه په لاس کې دي د هر څه د خزانو چابیانې د الله سره دي الله بس تاسو د بل طرف نه دا بندوبست وکړي الله بس تاسو چې دا ټول هر څه انتظام باغه په خپله وکړي لیکن د دیو سره تاسو قتال کوئ د دیو سره جنگ کوئ منګو سره څه کوو دوستی منګو سره څه کوو دوستی او الله رب العزت په بل ځای کې فرمایي چې تاسو په خپل هغه خفیه رازونه چې دي هغه ډاډ د زړه چې دی د کور اندرون حالات چې دي هغه دیو ته مافشا کوي دیو ته مخکاره کوي دیو ته موایي دیو ته غنه مخبروي او کچره منګه داغه خلاف نه روان د آیاتونو کریمو اخر دا په دې معنی عمل با سوک کوي دا اخر د تش یو تاریخ بیانولو لپاره الله دا کتاب را لګل چې دا یو تاریخ د تاسو ته درور سي د ځان سره سنبال کنا دا د عبرت کتاب دی او الله رب العزت فرمای چې دا کتاب چې ما در لګلې ده او پدې کې چې سدي دا ټول به تاسو من وعن منی نو الب زما تمنظور نظر نو دا سلور خبرې چې په الله ایمان نشتا په قیامت ایمان نشتا او حرام ته حرام نه وي حرام حلال ګڼي سلورم حق دین ته رجوع نه کوي داغه ته اتباع نه کوي او الله فرمایي والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله خپل نبی د دې لپاره دنیا ته درلېږلی دی چې دا خپل دین زما چې کوم دین دی چې دا دین په ټولو ادیانو باندې غالب کی په ټولو ادیانو باندې غالب کی چې ستا سره د الله جل شانه مرستا امداد شتا ستا سره د الله کتاب شتا ستا سره د الله هدایت شتا د الله رسول تعلیمات ستا کی شتا چې پاغي کې هم دین دی هم دنیا دا پاغي کې هر سستا د زندګۍ موجود دی ته غریب پس شوي ته ولې داغي احتیاج لري ته ولې هغه ته دراستي نیولې دي متازي کوي ته پاغي باندې ولې خپل ایمان خرڅه او دا د الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله یو انسان په خپل دین باندې کامل او مضبوط وو دا الله په احکام باندې کامل عمل کون کې وو نو الله جل شانه داغه مرستا امداد کوي په هر میدان کې په هر حالت کې او په هر مشکل کې وکلا چې دا موقع شناسو سره په دې موقع باندې په دین کې ماته خیر دې فائدہ لا ورنه نوزا په دې موقع کې په دې کې سدي یاره دې طرف ته فائدہ ډېر لا هغه طرف ته منډه وې داغه مثال ورکړي د هغه بيزي شانتي چې پاغه باندې واروي او په سیرلی پس یو خپل خپټه ټولو کې ګرځي چیرې
نو داغه داسې مثال وي نو الله جل شانه بیا د هغه امداد نه کوي خپل امداد او خپل نصرت او خپل رحمت داغه نه منقطع کی او د انسان خپل نه طاقت دومره شته نه داغه دومره وسته او نه پاګه کې دومره شته چې هغه پاګه باندې ځان خلاص کی ځان وبچ کی الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو دا حکم چاته دی مومنانو ته دی او مومن کموي مومن کمای څوک دی هغه دی چې دا غاز لتا د ایمان هغه جرلې کوجی شي وي او په الله کامل یقین او باور وي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو انما المشرکون نجس دا مشرکان چې دي دا پلید دي دا مشرکان پلید دي فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا د دې کال نه پس چې څوک د دیونا مسجد حرام ته نږدې را نشي دا پلید دي او دا زید پاک دا زی پاک دی او د پاکو د پاره دی د نجس او د ګندو د پاره نه دی چې دا پلیتان دې ته چرته رانه نوځي وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کچره تاسو یریږئ په دې خبره چې منګ با چې کم دی ان مجبور شو او منګ با یعنی قرضداري شو او منګ باندې بچ کم دی قات راشي منګ با غریبان شو منګ با بے وسع بے دس شو نه الله بتا سو غنی کی غنا د الله پلاس کی دا الله چې سو غنی کی هغه هیڅوک بیا فقیر کولای نشي او سوچ چې الله فقیر کی هغه هیڅوک غنی کولای نشي په خپل فضل سره الله تاسو غنیان کی او د هغه نبتا سو ډیر زیات شي ان شاء کچره الله وغواړي ان الله علیم حکیم الله هویا دے او حکمت والا دے سچ کوي نو هغه په حکمت سره کوي پاغه کې یو راز وي دا الله پاغه کې یو حکمت وي دا غي تحت هغه کار کیږي او رواني قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر دا خلکو ستا سو قتال وکي جنگ وسره وکي چاغي ایمان نه راوړي په الله باندې او نه په ورځ د آخرت باندې ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله او هغه څه حرام نه غني کم څه چې الله او د الله رسول حرام ګرځولي دي پدې کې هر قسم لا ګناي کبایر شامل دي هغه چې هغه الله او د الله رسول حرام ګرځولي دي او ته داغه مرتکب داغه ارتکاب کوي کار کوي ته او هغه ته حرام نه وي ناروا ورته نه وي بلکې جایز ورته وي نو دا کفر دی ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ د آخرت د دی یقین وی او نه حرام ګرځي هغه څه چې الله او د الله رسول حرام ګرځول دي ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب او لا يدينون دين الحق نه هغه دین تابعداري کوي نه هغه دین لري غني کوم چې حق دین دی د کوم دا کسان نه چغیته کتاب ورکړی شوی دی په دې رستی د آیات په د رستای حصہ کې الله جل شانه د اهلی کتاب ذکر وکړو چې د دیو سره تاسو قتال وکړي د دیو سره هم تاسو جنگ وکړي حتا یعطوا الجزیه تر دې پورې چې دیو جزیه راوړي عیدن په خپل لاس باندې وهم صاغرون او دیو ذلیلا او رسوا
د دې مشرکین متعلق د جزیه حکم نشته چې هغې نه جزیه والی د اهل کتابو نه به جزیه اخلی دا جزیه څومره ده دا جزیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې د نجران والو نه اخیستې شوې ده دا جزیه چې کوم ده د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې اخیستې شوې ده د دوه درې ملکونو والو نه دا دغې دغه آمدنۍ دغې دغه روزګار دغې دغه حیثیت مطابق دغه وخت چې کوم عامل وي هغه به دغې شانتې په هغې مقرره وي هر څوک چې مقرر کړه په هغې باندې دې ځای کې دا یو اشکال دا پیدا کیږي چې الله جل شانه خو دا فرمایل چې دا خلکو سره تاسو جهاد وکړئ قتال وکړئ چې هغې په الله ایمان نه راوړی او نه په ورځ د آخرت دا څلور خبرې پکې نه وي لیکن دا یهود او نصارا په خصوصیت سره ولې دې ځای کې ذکر کړی شو د هغې دا وجه ده چې د چا په ذهن کې به دا خبره راځي چې چونکې یهود د موسی علیه السلام امت دی د هغه قوم او نصارا د عیسی علیه السلام چې هغه دواړه جلیل القدر پیغمبران تیر شوي دي نو کېدی شي چې دا په هغې د ایمان د راوړلو او د تورات او د انجیل د باندې د ایمان د راوړلو په وجه د دوی سره قتال منع وي نو دا یو اشکال د ذهن نه وایستی شو چې نه چې څوک د دې کتاب مخالفت کوي چې څوک د دې کتاب مخالفت کوي د دې خلاف چلیږي دغه هغه د دین نه خارج دی او د هغې سره جهاد کول پکار دی خوا که هغه یهود دي او که نصارا دي او که مجوس دي او که مشرک دي او د دې که دیو دا وایي چې یاره موږ خو په الله ایمان لرو الله وحده لا شریک ګڼو دا وایي دا یهود او نصارا او موږ اهل کتاب یو نو دا خبره ولې کوي دا خبره ولې کوي وقالت اليهود عزير ابن الله یهود څه وایي عزیر السلام د الله زوی دی او عیسایان څه وایي عیسی ابن الله عیسی علیه السلام د الله زوی دی نو الله لره په دغه ځای کې دیو شریک جوړ کو او الله سره یو ند وګرځولو او الله لره الواد وګرځولو چې هغه د دینه منزه او پاک دی نو دا د دیو د سره د جنگ دیولا ډبل سزا په دې پکار ده چې دیو خود الله جل شانه د کتاب حاملین دي پاغي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاتونه داغه وزقته داغه خوې داغه ټول هر څه دیو لستری دي او کتلی دي او خو ته معلوم دي په دې معنی داغه یقین داغله ده دیمه خبره ده چې دا مشرکین خود دینه نو خبر دی خود دینه خبر دی چې الله وحده لا شریک دی او الله چې کوم دی چې څوک د هغه عبادت نه کوي داغه بندگی نه کوي هغه جهنم ته ارتي د دینه دیو خبر دی نو بیا ولی دیو داسې خبره کوي او داسې کار کوي دیو د دې خبرې نه هم خبر دی د خپل کتاب په ذریعہ باندې چې الله نه خاندان شته د الله نورور شته نه پلار شته نه زوی شته نه ښځه شته نه اولاد شته د دې ټول هر سرونه هغه منزه او پاک دی او بیا هم دی الله لره دغه کوي نو دا د ټولو نه زیات ګناهګار دي د ټولو نه زیات ګمراه دي نو الله رب العزت دې موږ ټول ته د حق لارې هدایت وکړي او الله دې موږ په هغه لارې په هغه طریقه باندې قایم دایم وساتي چې هغه نیک په الله ته رسېدلې دا زموږ د کامیابۍ ذریعہ ګرځېږي واخر